نن درته زه په اول ځل وایم زما دا ویډیو د اخره پورې وګوره. کم مشران کشران یا د علما کرام چې تاسو ته وایي چې په ډېرو پیسو به کیسه د پیسو پسې منډې مه واهه، څه چې د په قسمت کې دغه به درته میلاویږي د هغې حقیقت درته زه لږ وایم. خو ویډیو پوره وګورئ، بیا کمنټ وکړئ، د ځانه به فلسفیان نه جوړوئ چې نه داسې دي او هغسې دي. د نن نه 3 ورځې مخکې زما خپل ماما ته هر ټټېکو شو، 7 بجې باندې هر ټټېکو شولو. په بټخیله کې مو له لږ ډېر علاج وکړو، د هغې نه بعد دی ما ګاډي ته واچولو او سوات ته مې بوتلو په خپل ګاډي کې. خو د تلو نه مې وړاندې مخکې هلته ډاکټر بوک کړو، ما ورته چې ته راشه او د ده مسله ده دلته چې ته انجیوګرافي وکړې په لقمان هاسپیټل مینګوره سوات کې. څه ټیم مې چې دی ور ورسولو او هلته دی ما وردننه کړلو چې کله د لاس درک په ذریعه باندې د ده زړه ته د انجیوګرافي د لارې هغه کیمره دننه کړه، نو ویې وایي د ده د زړه وال بند دی، یعنې د زړه رګې بند دی او ده ته سټنټ کول دي. نو وایي کو او که نه، نو مې خامخا به یې کې. نو وایي چې پیسې دې راوړي دي. نو ما ورته یې څومره خرچه پې راځي؟ وایي 2,80,000 روپۍ په دې باندې خرچه راځي. نو ما ورته یې وایي که. خو دغه ټیم کې زما زړه له مختلف خبرې راتلې او خبرې دا وې چې د مرګ او د ژوند په منځ کې چې دلته دا کومه لوبه روانه کړې ده دا صرف او صرف پیسه ده. اوس به هم د خلکو په ذهن کې راځي چې ولې د دې سټنټ لګېدو نه بعد دی نه مړ کېدو. بېشکه دی مړ کېدی شو، بېشکه د سټنټ لګېدو نه بغیر هم دی پاتې کېدلی شو. خو اوس دا کم رول چې ادا کوي، دا کم پروسس چې دی چې په کم باندې ته مطمئن کېږې، هغه مطمئن کول صرف او صرف پیسې کول په دغه ځای کې. او که چېرې ما انکار کړی و چې نه ما پیسې نه دي راوړي یا زما سره پیسې نشته، زه تباه شوم، زه برباد شوم، هغه کیمره به یې د ده زړه نه واپس راایسته او دا سټنټ به یې دته نه پاس کولو که چېرې پیسې دې نه ورکولې. پیسه ډېر اهم رول ادا کوي ستا په ژوند کې. حلالي پیسو ګټلو کوشش وکړئ. د خلکو په خبرو کې به نه راځئ. دا خلک چې کمې خبرې کوي، پیسې عزت هم درکوي، شهرت هم درکوي، مور او پلار به دې هم خوشحالوي، یاران دوستان به دې هم خوشحالوي، د خلکو په مدد به هم راځئ. کامیابي یوازې د هغه جهان کامیابي نه ده، د دې جهان کامیابي هم د هغه جهان کامیابي ده. ولې که تا له پیسه راشي په دې جهان، ته حج کولی شي، ته عمره کولی شي، ته زکات ورکولی شي، ته د چا په کار راتلی شي، ته یو غریب له اوږه ورکولی شي، ته په ژوند کې ډېر ډېر څه کولی شي. او که ته یې په غلطه لاره باندې استعمالې، جهنم ته دې هم بوځي. دا اوس ستا په لاس کې ده. خو پیسه ګټل ډېر اهم رول ستا په ژوند کې ادا کوي. د خلکو په خبرو کې مه راځه چې څه دې قسمت کې دا